बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्किनायत हिय मस्ततर मानाहु वल्मजाज क़ब्ल अन युसीर मुतारफ़न बिमंज़िलतिल किनाया। उस दा मसला के چې مخکې چونکې د تقسیم کړو سری کنایه ته د سری کنایه تم اقسام د لفظ موجودی او په اعتبار د استعمال سره چې په اعتبار د استعمال سره واخلې چې دا لفظ په معنا پر وزه ده متعین ده پنځ دی واضح خدا معنا موجود وکړه حقيقي وي کړه مجازي وي دا حقیقت مجاز سری کنایه ده دي چې لفظ پکې معنا کې مستعمل ده دا معنا یا سری ده یا واضحه ده واضح معنا ده چې تاویل ته نه محتاج دې ته سری وای ایو کنایه ده کنایه دا لفظ موجوده معنا پر او مستعمل ده خدا ده چې قرینه ته ضرورت دی او واسطه ته ضرورت دی مراد واضح نه قرینه وګوره بیا پس مراد پتہ لگی اوس سری خبره او اوس کنایه بیان هي مستتر معنا چې معنا مستتر پټي دې څه معنا ده چې مستتر معنا یعنی معنا لغوي خو ظاهري خو معنا مراد یې پټي لکه ورست راځي چې سره خو ته وایي انت باین یا ته وایي انت حرام انت حرام نو بینونت جدائی ته وایي نو معنا لغوي خو ټیک ده خو معنا مراد پته نه لګي چې جدائی څه معنا ده خلقو نه جدائی معنا جدائی په طلاق کو جدائی کا اسی جدائی کنه نه کانو خلقو نه جدائی کا بدانو خلقو نه جدائی درګه انت حرام حرام په معنا د ممنوع سره ده ته ممنوع نو حرمت څه معنا ده دا خو عام معنا ده مراد پتل لگی یعنی تا حرام ہے ممنوع ما سرا ناست دی ممنوع دا کا خوراک تی ممنوع دا کنت پما باندې حرام ہے په دې معنی سره چې تا استعمال ما پر حرام ده چې تا سره زوجیت کو دې رومانو احتمال لري دیو جن معنا مراد لغوی خو ټیک ده آی واضحه ده خو معنا مراد پته نه لګي اب ته کرینه نه معلومه بلا مسله ده کې دا وای مجاز قبل ان يصير متعارفا مجاز مخکې د تعارف نه تعارف دا معنی چې شایع نه اله شیوع دا چې کثیر الاستعمالي ډیر لا نه مستعمل شوی واسه مجاز وی او چې متعارف نه نو به منزله تل کنایه ده دا په مرتبه د کنایه کې ده څنګه لکه کنایه مراد نه معلوم د مجازي معنی مراد نه ده معلوم ذکر نه معلوم چې متعارف نه ده بیا هغه مجازي معنی چې کومه ده د دې مصداق نه ده معلوم لکه کنایه ول مصداق نه معلوم مصداق معنی مصدق کاله چې کوم افراد وي یا ته مصداق وای دا چې مجاز قبل تعارف چې شایع نه خو نه ده معلوم کاله نو مصداق نه ده معلوم لکه څنګه چې کنایه مصداق نه ده معلوم ځکه ویل یا مستتر معناو چې معنا مراد یې پټي والمجاز قبل ان يصير متعارفا مجاز مخکې د دې چې متعارف شایع وي بمنزله الکنایه دا په مرتبه د کنایه کې ده لکه کنایه محتاج وي کرینه ته دا چې مجاز محتاج ده کرینه علاقه ته وحکم الکنایه ثبوت الحکم بیا عند وجود النیت او بدلالت الحال دی وای کنایه باره کې چې ګوره ما سامع ته دا پته نه لګي کنایه نه چې د متکلم کوم معنا مراد ده سامع ته دا علم پته نه لګي چې د کوم معنا مراد ده ها چې متکلم بیان وکي چې نویت قضا او اردت قضا تفصیلی وکي بیا به پته لګي مخکې د تفصیل د متکلم نه سمې ته دې پته نه لګي چې دا سړی په کنایه لفظ سره څه مراد ده مثال بینونت نه څه مراد ده دا پته نه لګي چې متکلم سمې ته وایي چې نویت قضا بیا پته لګي ځکه نیت خو مخفي شاید هغه څه پته لګي چې تاسو کې څه دي
دیو جنا یا خو نیت سره پته لګي یعنی چې نیت ظاهر شي او بدلالت الحال یا په دلالت الحال سره حال چاته وای حال وقت حاضر ته وای په مجلس کې وقت حاضر څه ده لکه اوس دا وقت حاضر ده په مجلس کې دا مجلس په خاص وخت کې دته حال وای یا به حال نه پته لګي څنګه به حال نه پته لګي دا سي چې اوس مذاکره دي طلاق وي خزه نرمس کې خپل خزه سره طلاق مذاکره جګړه یې سره طلاق درکو نه درکو څنګه کی صدا دی وخت کې چې دا کنایه لفظ استعمال کی نو په دلالت الحال سره پته لګي دا مرجح دی دا چې د مراد طلاق تا یا بلای وکرینه قائم کی چې هغه نه دا پته ولګي چې د مراد دغه لفظ د بینونت نه طلاق مراد ده لکه مثلا دا کرینه قائم کی چې زه تانه جدای غواړم جدای تانه غواړم دا کرینه قائم ځکه ویل حکم الکنایه ثبوت لکم بیا حکم د کنایه دا ده چې چونکه دا پټه مراد نو حکم ثابتې کې بیا په دې کنایه سره ان د وجود نیت وخت وجود د نیت چې نیت وکي ایو سری لفظ ده سری لفظ کې نیت ته ضرورت شته نه ولې نشته ځکه دا لفظ سری دا عین کای مقام د نیت ته ځکه لفظ سری امانه معنا د لفظ سری دې کې ما واسطه نشته ان احتمالات شته نه نور احتمالات شته ان لفظ معنی مس کې واسطه شته نو لفظ عین د معنا کای مقام ده بل دا چې لفظ خو اختیاري ده چې دا دای وای هر لفظ اختیاري مسبوق بل اراده او مسبوق بالنیت دي نو دې کې مستقل نیت ته ضرورت نشته چې دا خالی لفظ سری ویل ام لفظ او معنا کې خو اتحاد او امن کې واسطه نه وي ادا لفظ اختیاري ده هر فعل اختیاري مسبوق بل اراده نو دا لفظ سری خپل اراده ده دا دال د په اراده باندې دې کې نیت ته ضرورت نشته کله مستقل نیت کیا کنه کوي خو طلاق واقع ده مثلا چې وته انت طالقون نو طالقون ولفظ سری ده په معنا د طلاق کې منځ کې واسطه نه غواړي اتحاد ده او لفظ اختیاري دی ویل ده استراری نه ده هر فعل اختیاري مسبوق بل اراده نو اراده شته ده دا لفظ سری په خپل د اراده کې مقام ده دغه وجره دې ته ضرورت نشته چې دا نیت کې مستقل نیت ته ضرورت نشته ځکه ویل اذا بدل من دلیل یزول به تردد لا بدل من دلیل ثبوت ته حکم پر دلیل پکار ده په کنایه کې یزول به تردد چې دې سره تردد چې کنایه کې ثابت ده کم کنایه کې تردد ده تردد معنا عدم تعیین تردد تردید ته وایي تردید معنا اخیستل د یو فرد سره د عدم تعین د دنه یعنی سره د جواز د بل فرد نه دې ته تردید وایي اخیستل د یو فرد سره د جواز د بل فرد نه ا د بل فرد اخیستل سره د جواز د بل فرد نه دې ته تردید وایي ودلته کینای کې خو تردد ده ډېر معنی لري بیا تردد لوجنه او دلیل پکار شه چې هغه دلیل نه مونږ ته پته ولګي چې دا معنا مراد ده لابد له من دلیل پکار ده یزول به دا څه دلیل دا صفت دلیل ده یزول به تردد هغه تردد چې عدم تعین ده چې دا کنایه کې وي چې دا لري شي وای ترجح به بعض الوجوه الترجیح په دلیل سره قائم شي بعض الوجوه دي بعض احتمالاتو ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم کنایه دی وای چې ګوره دا بینونت لفظ او دارنګه تحریم لفظ په باب د طلاق کې دا کنایات نه ده سره دې چې معنا خو ظاهر ده یعنی معنا لغوي ظاهر ده په کنایه کې معنا لغوي ظاهر دی لکه بینونت باندې جدائی تحریم معنا حرامول معنا لغوي خو ظاهر ده مگر دا
چې محتملات په مصداق کې ډیر دي. دې کوم مصداق ته مسد کاله چې په کوم افرادو دای صادقيږي ډیر دي. چې چمنه جدائی چمنه کیږي، نکاح نه جدا، که ګناه نه جدا، که خیرات نه جدا، که شرافت نه جدا، که حسن نه جدا، په ډیر معنی دي. یا منه حرام په زوج حرامه دا معنا، یا په غیر من الرجال باندې حرامه، یا ګناهونو نه بند ده. حرام هم نه ته وای، ګناهونو نه ده ممنوع ده. مصداقات ډیر دي. اگر که لفظي معنی ټیک ته واضح ده چې جدائی ته وای. ولهذا المعنى سمي اللفظ البينونة والتحريم کنایه. دې معنی له وجنا چې معنی مراد نه متعینه، هغه کې ډېر احتمالات دي. کل مشترک، لکه مشترک کې ډېر احتمالات دي. کوم مشترک کې؟ مشترک معنوي کې، مشترک لفظي کې خو نه ډېر احتمالات، ځکه مشترک لفظي خو یو معنی. افراد ډېری، لکه مسلمون معنی خو یو ده، خو افراد ډېر دي. نو دا اشتراک لفظي ده. خو مشترک معنوي خو معنی ډېری، لکه عین مشترک معنوي ده، یعنی معنی موضوع له وی ډېری دي. چې چینه ته وای، جریه ته وای، فلان ته وای، فلان ته وای. نو لکه مشترک معنوي هغه مراد نه متعین. دا چې د کنایه مشترک معنوي غوښنه حکم ده، د دې مراد نه ده متعین. شریعت متعین دیو جنت ته ضرورت ده. اوس نیت خو پټ عمل ده، تا زړه کې اراده ده، هغه به څه پته لګي، هغه به بیان کوي چې نه وای تو قضا ما دا شی مراد ده غوړي. ولهذا المعنى دې معنی له وجنه چې دلته مراد نه ده واضح. سمي لفظ البينونة والتحريم، مسمى د لفظ بينونة یعنی جدائی، التحریم حرامولو، کنایه فی باب الطلاق. دا کنایه ده په باب د طلاق کې. طلاق کې دا کنایه ده. دا څنګه چار چیرته کنایه ده. لکه مثال ته مونږ یو ځای ډوډۍ خورو، نو زه تاسو وایم چې ته مونږ نه جدا یې، بخلاص کړه. دا واضح معنا ده چې جدا مونږ سره به ډوډۍ ونه خوري. خالي خو طلاق کې دا کنایه ده. فی باب الطلاق کې کنایه دا په باب د طلاق کې دا کنایه ده. فی باب الطلاق لمعنى التردد و استتار المراد، معنی په معنی د علت سره ده. لوی د علت تردد نه و استتار المراد، الوی د پټواله د معنی مراد نه. لغوی معنی خو ټیک ته، خو معنی مراد نه ده واضح. التردد ده عدم تعین ده په مراد کې. دیو جن دا کنایه ده چې بینونت ته څه مراد ده، تحریم ته څه مراد ده. لا انه یعمل عمل الطلاق. دفع سوال کې سوال دا چې لکه دا لفظ بینونت، لفظ تحریم دا طلاق نه کنایه ده. خو به طلاق کې صریح شو، ځکه کنایه نه خو ما صدقه لري کنایه مرادي. کنایه خو خپل نه مراد، ما صدقه لري چا باندې چې دا کنایه صادق ای. نو چې ودا بینونت تحریم کنایه ان طلاق شو، خو طلاق مراد څه کنه، ځکه کنایه نه خو ما صدقه لري مرادي. ما صدقه لري طلاق شو، نو طلاق او طلاق کې رضی ده. په کاذا چې سره طلاق کې رضی واکي، او بینون سره په حرامون سره، لکه شوافی وای. شوافی فرمای چې دې سره طلاق کې رضی واکي کیږي. امون چې وای موږ وای دې سره طلاق کې بیان واکي کیږي. نو طلاق کې رضی خو پر رجوع ختميږي. طلاق کې بیان خو به تجدید دي نکاح غواړي. دا جواب کوي، دا وای نه سړیا، دا ته چې کنایه وایو لوجد عدم تعین دی مراد نه چې کنایه ورته وای دی لوجنه چې نو یعمل عمل الطلاق، چې دا د طلاق کې شریک کار کوي. ادا طلاقونه کنایه ده، التعبیر طلاق نه ده. مراد په کنایه کې هم صدقه لې وي، اما صدقه لې طلاق دی. طلاق او طلاق کې رضی ده. حتی چې تو وای چې د سره طلاق کې رضی واکې کیږي، نه دته چې کنایه وایو لوجه تردد و استتار المراد. عدم تعین په مراد کې، په مراد کې تعین نه و استتار المراد. هغه کوم معنا مراد ای آی پټي دیو دې کنایه ورته وایي. تاسو نه چې دا طلاق کې سری نه تعبیر ده، حتی چې د سره طلاق کې رضی واکې چې کله تردد په تعین کې، اوس په تعین کې متکلم خپل چې نه وای تو قضا ما دا مراد.
چې دا مې مراد و بس اوس په پته لګي چې د مراد طلاق دی نو طلاق بیان شي اوس دا پټ مراد ښکارا کړي چې نوې تو قضا ما نه دغه ډېر وجه نه دا چې نیت دغه تعبیر خو نه و طلاقونه تعبیر خو نه و طلاقونه بلکې متردد معنا و ام مستتر مرادو پټ مرادو نو طلاقونه خو نه و تعبیر مراد نه تعبیر او مراد مردد مراد نه تعبیر او مراد مستتر و دیو جدا سری طلاق نشه اوس چې متکلم بیان وکي نو اعلی ال الطلاق اوس رجع طلاق ته وشو اولا خدای طلاق نه نو تعبیر اول خو مراد مردد اول خو مراد مستتر نو طلاق نه تعبیر چیرته نو سری طلاق نشه ها چې متکلم بیان وکړو نو اعلی ال الطلاق اوس اول طلاق ته وشو دی رجع طلاق ته وشو اوس طلاق بیان شه نه طلاق رجی لا انه يعمل عمل الطلاق تاسو نه چې د عمل د طلاق کوي و تفرع منه حكم الكنايات في حقه اوس وای دین روزي يستفرع منه اي يستخرج منه دین وزي حكم الكنايات حکم د کنایاتو في حق عدم ولايه الرجعه ولوجود معنى التردد في الكنايه لا يقام بالعقوبات اوس دې تفریعات تکي کنایه حکم وزي څنګه داسې چې ګور په کنایات سره طلاق رجی واقع کیږي پرای شوافیو نو رجوع صحیح ده کله کنایه الفاظ استعمال کې خصه یو طلاق رجی شو ځکه خو کنایه طلاق نه وای ا طلاق رجی کې رجوع ټیک ده امون په نیوانه رجوع نه ده صحیح ځکه چې دا بیان ده بیا ا طلاق بیان کې رجوع نه کیږي نو وزید دینه یتفرع منه یستخرج منه دین روزي حکم د کنایات فی حق عدم ولایت الرجعه فحق نو تولید رجونا تولی من مالک کېدل ته د رجوع مالک نه کتاب بیان ته کړه دا عدم ولایت الرجعه تا تنشت ولایت رجوع ان ته نه مالک ته رجوع ایمون پنځ باندې ایما شافعی ته پنځ یې ځکه هغه طلاق رجوع وای ولوجود معنی تردد فی الکنایه لا يقام بالعقوبات عقوباتونه مراد حد زنا ده چې رجم ده یا دغه ده کوړو والي دا رنګه که حد قذف هغه هم دوری استعماليږي په قذف کې چې چاته زنا نسبت وکړي دا نه قائميږي په کنایه سره ولې نه قائميږي ځکه الحدود والکفارات تندرو بشبهه حدود کفاره دا په شوبې سره کټ کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې په ثبوت ته موجب کې قصور ده هغه موجب د کنایه مقتضا د کنایه هغه کې قصور ده هغه مقتضا پته نه لګي نو قصور ده په موجب الکنایه کې په مقتضا د کنایه کې قصور ده هغه پته نه لګي دغه وجه نه شوبه پکې رااله نو تندرو به شوبات په دې سره حدود نه قائميږي ځکه ویل ولې وجود معنی تردد لوجد علت ترددنا عدم تعین دی مرادنا په کنایه کې لا یقام بالعقوبات دې سره عقوبات نه قائميږي سزاګانې حتی لو اقر على نفسي في باب الزنا والسرقه لا يقام عليه الحد ما لم يذكر لفظ السرير حتی که یو سړي اقرار وکړ په ځان باندې خو په طریقې دی کنایه سره کنایه لفظ استعمال کړ زنا کې یا غلا کې دا باندې حد نه کوي څنګه ویل جماعت فلانتن او جماعت فلانتن څه معنی کوي جماعت فلانتن او جماع معنی ټیک ته کوي په دا معنی کوي چې اسه سره ناس کو ډوډۍ کې ور سره ناس کو یا کور کې ور سره ناس کو دې ټول ته جماعت وای نو دې کې اوس تعین نش نه مارا مراد نه ده متعینه چې جماع ده او زنا ده نعوذ بالله دې وجنه دا باندې حد نه کوي حتی لو کر علی نفسی کدی اقرار کو خپل ځان باندې په باب د زنا سره کوي لا یقام علی الحد نه قائميږي په دوانه حد زنا حد سره کې معلوم یذکر لفظ سری چوپر چې لفظ سری نه ذکر کړای ولې ځکه کلام مقصد وزه د افهام تفهیم پر کلام مقصد خدا دا چې بل پوي کې دا مقصد ده بل پوي کول دا مقصد دی ادا بل پوي کول په سری کې تام ده
کلام سری چې وي نو هغه کې بل پوهه کول تام دي، مقصود تام ده پکې. اکنایه کو کاسیره ده په دغه معنی کې، ځکه دا موقوف ته کنه، دا مقصود موقوف ته په نیت و نیت څه پته لګي چې تا کم نیت ته. نو چونکه مقصود کې قصور ده دی وجه دی باندې نه کامیږي حدود په خلاف د سرینه، ځکه هو وضع افهام پاره ده او مراد متعین ده، مقصود متام ده، دی وجه کې حدود کامیږي. لا يقام علی الحد ما لم يذكر لفظ سری، چون پر چې لفظ سری نه کایم ویلای، ولهذا المعنى لا يقام الحد على الاخرس. دی معنی له وجنه تردد له وجنه عدم تعین دی مراد له وجنه لا يقام الحد على الاخرس، نه کامیږي حد خو ګونګي باندې چې سره ګونګای اپ اشاره کوي، چې اشاره کوي وسه اشاره څه پته لګي چې د څه مراد ده. مثال دا زنا اقرار کې په اشاره، نو اشاره خو مبهمه ده، اشاره کې هډېر احتمالات دي، نص نه ده په مراد کې چې هغه زنا ده، لیکن نص نه ده، تصریح نه ده، دیو جن نه کایمي چې دا اشاره کوي. به وای ولو قذف رجلا بالزنا فقال الاخر صدقت لا يجب الحد عليه، احتمال التصديق له في غيره. ولو قذف رجلا بالزنا، وسړي کنزل وکړبلته د زنا چې زناکار نه ده، بل خو هدي قذف کایمي چې سره بلته زنا او نسبت کوي او گواهان نه خدای نو هدي قذف کایمي، خو بل سړي تصدیق وکړ. دریم سره دا و چې صدق ته رښتیا دی ویل، او چې د تصدیق وکړ خدام زنا نسبت وکړ، خو په کار چې په دې حد قائم شي کنه. لکه متکلم چې وسړی ته قذف رجلا کنزل وکړي وسړی ته د زنا د باندې حد قائمي هدي قذف. دریم سړي و چې صدق ته رښتیا دی ویل، نو چې رښتیا دی ویل په کار دم زنا نسبت وکړه، نو چې د زنا نسبت وکړو په دې حد قذف قائم شي. دا ویل نه لا یجب علی الحد، په دې صدق ته ول باندې په دې دریم سړي حد نه قائمي. ولې؟ ځکه صدق ته څه معنا ده؟ صدق ته ډېر احتمالات دي. صدق ته فی ما مضى وکذبت الان، مخکې خو رښتنه وي ډېر خسړای وي تونی درجه کې وي، اوس خو ته زناګانو نسبتونه کوي خلکو ته، نو مخکې خو دې رښتیا ویل، خو نن د خوان نشته. انسان د بدلیږي را بدلیږي. خلی صدق ته لا يجب الحد علیه، حد نه پکایمي. ولې د احتمال تصدیق له فی غیره، ځکه جایزه دې احتمال شته چې د تصدیق کړي په غیر د حق قذف کې، بنور خبرو کې تصدیق کړي یا ماضی تصدیق کړي، نو دا احتمال شته پکې، نو مراد نه ده متعین، یعنی معنا مراد ده، دیو جدا باندې حد نه قائمي. فصل فی المتقابلات، اوس متقابلات ته ذکر کړي. ظاهر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابه. یو تقابل اصولی ده، ایو تقابل منطقی ده. اصولین تقابل مطلق تقابل تضاد، تقابل په معنا د تضاد سره ده، دا مطلق متقابلاتو کې استعمالي، یعنی که دو شیان وجودي وي ایو بل سره نه جمع کیږي په محل واحده کې په انه واحده کې، اتاکل دی په بل نه موقوف، دې ته متضادان وایي. کداغه وي دې ته تضاد وایي چې دو شیان وجودي وي، لکه حرارت او برودت، دو شیان وجودي وي ا دې یو تاکل په بل نه موقوف، ګرمي سردی د یو تاکل عقل کې راتل په بل نه دی موقوف. یا لکه ابي البياض والسواد، تورواله سپینواله، دې کې تقابل تضاد ده. څه معنا؟ یو په بل نه دی موقوف عقلان، ان یو بل باندې موقوف ته خارجان، ان جمع کیږي په محل واحده کې، په زمانہ واحده کې، په یو محل کې، په یو زمانہ کې، په یوان کې دا نه جمع کیږي. دا توای تضاد، دې ته هم اصولین تضاد وای. اکه دو مفهومات وجودي وي ان جمع کیږي په ان واحده کې، په محل واحده کې، خودم رہی چې تاکل دی په بل موقوفي، ا خارج کې یو په بل موقوفي، خو یې تقابل پکې، یعنی په یو زمانہ کې نه جمع کیږي، په یو محل کې.
دیتا اصولی تضاد وای او دیتا تقابل تضاد وای. کل ابوت والبنوت، لکه ابوت بنوت پلاروالی از زویوالی. نو پلاروالی یو مفهوم ده، دا په نسبت سره زویوالی ته متعقل کیږي. یو خو ذات ته پلار ده، لکه تا ذات ته پلارې، ذات ته پلار خو متصور کیږي بې د زوی نه. دا ته ما تصور کیا، زوی تصور نشته، زه تا تصور کوم، زوی تصور نشته. یو پلاروالی تصور ده چې تاسو متصور کې په صفت ته پلاروالی، نو دا په پسې چې په مقابل کې زویوالی عقلن ته ما تصور کیا، اما ذات تصور کیا، نو ما پلار خو نه ده ضروري. خو کته ما تصور په صفت زویوالی وکي، بیا به خامخا پلاروالی تعقل کیا. دا څنګه کې چې زویوالی به د پلاروالی نه راشي، نو پلاروالی په تعقل کې په زویوالی موقوف، او زویوالی په تعقل کې په پلاروالی موقوف. خارج کې هم پلاروالی په تا کې دا تقاضا دي کې چې په بل یو کسي چې پاکه زویوالی، او زویوالی په تا کې خارج کې دې تقاضا کې چې بل یو کسي چې پاکه پلاروالی، نو خارج کې هم یو بل باندې موقوف، ازینن یو بل باندې موقوف، متضاعفان دي. دا خدای چې په یو محل کې په آن واحده کې نه جمع کیږي. تاسو غوښنه کیږي چې په یو محل کې مثلا دا محل د زین په آن واحده کې دواړه جمع شي، دا نه کیږي. ځکه زه هم پلارواله خو زویواله او پلارواله نو. زه دا د موجودو په اول زمانہ کې نو ما کې زویواله خو پلارواله نو. نو په یو محل کې په آن واحده کې نه جمع کیږي. دیتا متضادان وایي پر رائے دی اصولینو کې. اکچا کې نسبت ته عدم والملکای آتا متقابلان وای، آتا متضادان وای پر رائے دی اصولینو کې. عدم والملکا چاته وای؟ ملکی منا وجود، عدم منا عدم دی وجود، یو محل نه. ملکه وجود ته وای، عدم منا عدم دی د وجود، یو محل نه چې دغه محل کې صلاحیت دی وجودي. بیا پس عدم والملکا ورته وای. لکه عام بصر، عام عدم ته وای، خالی معنی ده عام بسیطه ده، صرف عدم. خو اضافت خارج کې متخلل ده چې اضافت په بصر ته ای. اگر که د اضافت بصر ته په معنی د عام کې نه ده داخل، عام بسیطه معنی ده عدم ته وای. خو اضافت متخلل ده چې اضافت بصر ته ای. نو عام عدم سه من حيث الاضافه للبصر، ادا بصر ملکه ده، او وجودی شاید. نو امی هغه چاته امی بصر کی تقابل عدم والملکه ده، یعنی بصر وجودی ده، امی آدمی ده. خو امی په داسې محل کې استعمال ہے، په داسې محل کې به د امی استعمال ہے دا عدم چې یو محل شان نه بصری، یا شان د شخص نه بصری، یا شان د نوع نه بصری، یا شان د جنس قریب نه بصری. ایوال ته عامه وای. نو ما ته عامه ویل شي ځکه شان د شخص د بصر قبلې. ها صرف ته رومي ته عامه ویل شي ځکه شان د رومي د سین چې د بصر قبلې. انسان ته عامه ویل شي ځکه شان د انسان د چې د بصر قبلې. حیوان ته ویل شي ځکه شان د حیوان د چې د بصر قبلې. نو لړم ته عامه ویل شي، حالانکه وی لړم نه ویني دا خلک وای. او شان د لړم خدا نه ده، نه نوې د لړم دا شان ده چې دا ویني، انا شخص دا شان ده چې دا ویني. خو جنس دا شان ده چې ویني، ځکه جنس ته لړم حیوان ده، نو حیوان خو ویني. اگر که نوع د لړم نه ویني، انا شخص ویني. نو عدم والملکه چې ملکه وجود ته وای، عدم دی وجود ته وای. خو عدم په داسې محل صادقي چې شان نه ملکه وجود وي. یاد دیوال ته امان شي ویل، ځکه دیوال شان ده نه ده چې دی ویني، نه شخص شان ده، ان نوې شان ده، ان جنس شان ده، ځکه جنس وای جوهر ده. دا ته وای عدم الملکه. اکه چیرته داسې وي چې دوه یو ادمي بل وجودي، الشان د ادمي دا ادمی چې دا سلب دغه محل کې صلاحیت وجود نه، بیا دا ته ایجاب سلب.
لکه الانسانو حیوانون دا اوس ایجاب ده الحجر لیس بحیوانین مثلا دا سلب ده نو سلب عدم محض ته وایي هغه عدم محض چې په داسې محل کې صادق شي چې یو محل شان نه وجود نه نو ایجاب سلب نه جمع کیږي نه آنن نه معالن نه جمع کیږي ځکه شان د محل د سلب دا نه ده چلته وجود راشي چې ایجاب ده بدعت ایجاب سلب وایي زید الانسان زید لیس بانسان دا نه جمع کیږي محل شان دا نه چا کې د ایجاب راشي بدعت ایجاب سلب وایي خدا نه چې دواړه بسادي کی په یو بسادي کی چې زید الانسان نو وایي نو دلته لیس بانسان نشي راته ا کاذب شو حجر لیس بانسان نو وایي نو دلته الحجر انسان نه راځي دا کاذب شو دا ایجاب سلب نو پرای دی اصولینو تقابل نه تضاد په معنا د تقابل مطلق سره ده د ټولو ته وایي ایو رائے د منطقيانو ده منطقيان خو به دا تفصیل کوي چې نه دا جدا جدا دي دا جدا جدا دي تضاد جدا ده تزایب جدا ده عدم الملکه جدا ده ایجاب سلب جدا جدا دي که بیان مونږ وکړو دواړه وجودي تعقل دی په بل موقوفي دا تزایف دواړه وجودي تعقل دی په بل نه موقوف دا تضاد یو وجودي بل آدمی محل دی آدمی کې صلاحیت دی وجودي پیدا آدم والملکه چې نه د ایجاب سلب د منطقيانو تفصیل دلته اصطلاح چې کومه ذکر کړي ده د اصولینو والا ذکر کړي فصل فی المتقابلات دا متقابلاتو کې فصل ده نانی بی ظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه نانی بها اوس متقابلات خو مطلق ده متقابلات باندې دنیا ډکه ده مطلق متقابلات بیان ده نه دلته عام په ځمنه خاص کې مراد ده نانی بیا ما مراد په متقابلات سره الظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابلها ما ظاهر مراد ده ظاهر څه معنی کیږي ظاهر معنی ده چې د معنا لغوي هم ظاهره امانه مراد ہے ظاهره دا ظاهر نص ساته وای نص خود تسریح ته وای نص تسریح ته وای خو نص معنا ده چې په مراد باندې تسریح وي چې په مراد تسریح وي دا ته نص وای ما سیکل کلام لایي نص هغه ته وای سیکل کلام لایي چې کلام متکلم ویلای لاجله د مقصود پاره نو نسم تسریح ده خو عین مقصد باندې تسریح ده ایو مفسر ده مفسر چاته وای چې معنی ظاهره اسیکل کلام می دواړی خو مفسری یعنی لجانب د مفسر نه د تفسیر شوی به معنی تعیین چې احتمال د تخصیص التاویل کټ کی ابل محکم ده محکم احکام نه ده احکام قوت ته وای ایمانه کوي وی ای لا يحتمل النسخ والتاویل نسخ تاویل احتمال نه لري دا ظاهر نص مفسر محکم دا ظاهر نص مفسر محکم دي کې متقدمینو اصطلاح ده چې دا یو بل سره جمع کیږي ابل اصطلاح دي متأخرینو ده او ای جنانه دا اقسام متباینه دي دا نه جمع کیږي متقدمینو پرای باندې جمع کیږي څنګه ځکه ظاهر دي ته وایي چې معنی ظاهره برابر خبر ده که مقصود پر چلی دلای او کنه یعنی معنی خو ظاهره وي اوس مقصدا چې کوم مراد مقصود د متکلم ده هغه پر دا عبارت روان کړای متکلم کنه روان کړای نو ګور نص سره جمع شته نص ته وای مسیکل کلام لایي هغه مراد ته وای چې کلام متکلم هغه پر بیان کړي هغه مقصد پر بیا عام ده دینه که احتمال دی تاویل لري که بیا عام ده دینه که تفسیر متکلم کړه یو کنه مفسر چاته وای هغه معنی ته وای مفسر
چې متکلم د هغه تفسیر کړای بیا عام ده دینه که احتمال د تعویل لري او کنه احتمال د تعویل او نسخ لري او کنه عام شو مفسر محکم ته ورغه محکم بیا چاته وای ما لا يحتمل التاويل والنسخ چې احتمال د تعویل نسخ نه لري نو ګوره دا هر یو بل سره جمع شو ظاهر نسخ سره جمع شو نسخ مفسر سره جمع شو مفسر محکم سره جمع شو دا متقدمین وای او متأخرین دا وای چې دا نه جمع کیږي دا خو اقسام دي د لفظ موضوع په اعتبار د ظهور خفا سره دا نه جمع کیږي سره ظاهر صرف هغه ته وای چې معنی ظاهری او سیک الکلام لاجله نه نص ته وای چې سیک الکلام لاجله وي بس مفسر دغه تعین نه کړای مفسر ته وای چې مفسر دغه تعین وکي احتمال د تعویل نسخ لري محکم ته وای چې احتمال د تعویل نسخ نه لري نو په دې اقسامو کې یو بل سره تباین ده نو رائے د متأخرین او رائے د منطقيانو ده منطقيان داس وای چې اقسامو کې به تباین لکه کلمه اقسام د اسم فعل حرف اقسام دي ټولو کې تباین ده او ده داس وای اصولین داس وای چلنا تباین متقدمین داس وای چې تباین په اقسامو کې نه ده ضروری بس چې من وجه مغایر دا ټیک ده چې من وجه مغایرتی بس دا صحیح ده من وجه مغایرت ستا ظاهر کې نص کې مفسر کې محکم کې نانی بی ظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابله سره دا چې مقابل دي ان الخفي والمشكل والمجمل متشابه خاجي اوس هر یو بیان د خپل کې فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد باللسان بنفس السماع داسه دا وای ظاهر چاته وای اسم دا اسم موضوع ده لکه دا لفظ موضوع اقسام دي لكل كلام هر کلام پر دا اسم ده کم کلام استعمل چې استعمال شوی فظهر المراد به بیا مراد په دې سره ظاهري مراد ای ما اريد به کم مراد دې ظاهري په دې سره ظاهري لسان خو به نفسي سما په نفس سما سره نفس سما څه معنا یعنی خالی چې وای وري متکلم مسامع نو دې ته مراد پته ولګي سون کان مسوکن او اولا کبه کلام دغه مقصد پر متکلم چلولا یا کني چلولا خو مراد مام التي اريد من الظاهر کوم معنا چې مرادي ظاهر نه کوم معنا چې مرادي ظاهر نه اغه ظاهر وي متکلم کلام دغه پر چلولا یا نه چلولا کلام مقصودم دای یا نه خو ما اريد من الظاهر چې کوم مراد یا ظاهري بنفسي سما په نفس سما سره لکه نس کې دا معتبر ده چې دا به مراد پر چلیدلای اوس احتمال تخصیص او تعویل لري یا نه لري خو مراد پر ده چلولای متکلم اده صادقی په خپل مراد چې دا مراد ده اده پر ده کلام عبارت ویلای د خپل مراد پره دا نستا ځکه ویل اسم لكل كلام ظاهر المراد به چې مراد په دې سره ظاهر سامعه بنفس الصيغه من غیر تامل سوچ نه غواړي والنص ما سیک الكلام لاجدي نص دې ته وای سیک الكلام لاجدي چې کلام چریدلای موجب الکلام کلام چریدلای لپاره د خپل مقتضا اجله بمعنى موجبه چې کوم موجبه مقتضا د عبارت ته د پر دا کلام چلیدلای ما سیک الکلام لاجله او څو پچرنګ معلومه چې دا کلام چلیدلای د خپل مقتضا پر دا په زم د کرینه سره معلومه چې کرینه ته زم کې کلام ته د به ظهور زیات شي بیا وتا ته مقتضا پته ولګي لہذا ظاهر نس خودواړه ظاهر دي خو نس په اصلي ظهور کې زیات ته ظاهر نه ځکه هغه کې کرینه ده کنه ا کرینه له وجنه یزداد ظهور ظهور پکې زیات شي په نس کې یعنی نسوم ظاهر ده په خپل
خو قرینه له وجنه یزداد ظهور زیات ظاهر چې تمانه ظاهر ده خو مراد تعین پته لګی نه احتمالی پکې هغه چې ظهور نه لکه په نس کې چی وی ځکه ویل ومثال چې قولی تعالی وحل الله البيع وحرم الربا فالآية سيكت لبيان التفرقة بين البيع والربا رد لما ادعوا الكفار من التسوية بينهما الله سبحانه فرمائي احل الله البيع وحرم الربا دا رد قول الكفار دا کفار وایي البيع مثل الربا ای کفار مقصد دا ده چې بیع مشابه به ده ربا مشابه ده مراد دا ده ربا مشابه ده بیع سره چې مشابه شو سره نو کوم حکم دی مشابه به ده او حکم دی مشابه ده نو چې بیع حلال ده نو ربا حلال ده عبارت خدا است البيع مثل الربا بیع ربا کې تماثل ده تماثل څه معنا دی ویناوی افراد دي ځکه بیع کې زیادتی ربا کې زیادتی دوړو کې زیادتی نو دا دی ویناوی افراد دي بیا چې ویناوی افراد دي بیا چې بیع جایزه ده خو بیا ربا جایزه ده نو عبارت دا ویله چې دا کفار وایي چې البيع مثل الربا بیع په شان دی ربا ده یعنی دوړو کې تماثل ده بیع کې زیادت ده دې کې زیادت ده اب بیع خو حلال ده چې مشابه بی ده نو ربا حلال شو نو البيع مثل ربا بیع خو په شان دی ربا ده به چې بیع کې جواز او چې مشابه بی ده نو ربا کې جواز پیدا شي لوی تماثل نه اصل مدعی کفار دعوا چې ربا مثل البيع ده خو عبارت رب سبحانه وتعالى ویل ده چې البيع مثل الربا دای په دغه اعتبار ویل ده چې بیع چون کې مشابه بی ده دو پنځ ربا مشابه ده ا مشابه بی اصلي په سره مشابه ده التماثل دا وایي کړی ده چې دوی کې تماثل ده ا دې کې وینه افراد دي چې وینه افراد دي ا بیع مشابه بی ده نو چې دا حلال ده نو خو ربا حلال ده کنه نو البيع مثل ربا بیع خو په شان دی ربا ده دا خو دې وینه افراد دي به چې وینه افراد سره بیع حلال شو بیا خو ربا حلال شو دا شو نو وحل الله البيع وحرم الربا فالآية سيكت لبيان التفرقة بين الربا والربا بين البيع والربا اوس آیت مقصد څه ده سو کې چا پاره ده سو کې تفریقې پاره ده ان رب سبحانه فرق بیانې ربا بیع منځ کې دا فرق چې ده دا پکې مقصود به ذات ده ځکه چې دو تسویه قائل وو کفار چې دغه مساوات ده نو رب سبحانه فرق وکړ ا دې کفار قول رد کړ دې پر دا کلام چلے دله د تفریقې پر خلاص او دا خبره چې بیع حلال ده ربا حرام ده دا نفس سما سره معلومیږي چې ته کلام عبارت ووري نو بتا ته پته ولګي معنی ظاهره ده نو په نفس حل دی بیع کې په حرمت دی روا کې دا ظاهر ده ای ظاهر المراد منه حل خپل معنا لغوي ده حلال بیع حرمت خپل معنا لغوي ده مراد ظاهر ده نو ظاهر ده په نفس حل حرمت کې الناس ته په تفریقې کې دا شوور فلایت سیکت بیان تفریقته آیت سره ده په بیان فرق بین البيع والربا بیع ربا منځ کې رد لمدع الكفار دا رد هغه داوی ده چې کړي د کفارو ان تسویه بینهما چې ربا بیع منځ کې تسویه ده حيث قالوا انما البيع مثل الربا بیع پشان دی ربا ده په چیز کې فی افاده الفضل خو بیع کې فضلی کنه ربا کې فضلی وقد علم ادا خبره خو معلوم ده وقد علم حل البيع وحرمه الربا بنفس سما ده هل دی بیع حرمت ربا دا په نفس صيغه سره معلوم شو نفس صيغه سره تا ته پته ولګیږي خو رب سبحانه دا کلام چې وچلوله لپاره د رد کول دي کفارو چې هغه تسویه دا و هغه تسویه رد کړه چې تسویه پکې نشته نو پر رد تسویه کې دا نص چې دغه برابر والا نشته وقد ول محل البيع معلوم ده هل دی بیع حرمت ربا بنفس سما فصار ذلك نص في التفرقه دا نص په تفریقه کې ظاهرا فی للبيع وحرمت ربا ظاهر سے پہل دی بیع کې په حرمت ربا کې وکذالک قول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث ورباع فانکحوا نکاح کو دا نکاح حکم وجوب پر نه ده واجب نه ده ٹھیک ته بعض افراد واجب ګرځي و نکاح مطلق نه ده واجب نو فانکحوا الله امر کړی د جمع صيغه سره تاسو نکاح کو مصداق دي افراد دي مؤمنینو علی سبیل الجمع ما طاب لكم ما من کې او تاسو فرق ویل دی چې ما غیر ذویل کول کې استعمالي من ذویل کول کې کله داسي چې من ما په ځای استعمالي کله من ما په ځای استعمالي اما من په ځای استعمالي لکه دلته ما من په ځای استعمال ده لکه رب فرمایي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين دا نو فمنهم من يمشي حیوانات دي کنه بعضی يمشي دلته من سره تعبیر کړی ده منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين دلته ګوره من په غیر ذویل کول کې استعمال ده نو ما په ذویل کول کې استعماليږي الله کمن چې په غیر ذویل کول کې هم استعماليږي اگر کامه قاعده ده چې ما غیر ذویل کول من ذویل کول نو رب فرمایي فانکحوا ما طاب لكم طاب دو مطلب دي یو مطلب دی طاب طیبواله شرعی ده ایو طیبواله لغوی ده دلته طاب له مراد طیبواله لغوی نه ده لغتن چې تا باندې خلقي نو لغتن چې په سړي خلقي خپل مور په سړي خلقي مور سره سړي مینای دارنګه خور سره مینای ترور سره مینای ورېره سره مینای خورزه سره مینای چې دا محرمات دي تو سره خو نکاح جایز نه ده دلته طیبوالی نه مراد طیبواله شرعی ده نه طیبواله لغوی چې شرعاً تاسو په زړونو کې شریعت له اثر طاب لكم تاسو خوخی شرعی خوخواله مراد ده لغوی نه نو شرعی خوخواله خو په جانبو کې کنه په خپلو کې خو نه په محارمو کې خو نه ما طاب لكم من النساء بیان دې ما طاب یو چې نساء دي مثنى وثلاث ورباع دا مثنى ثلاث ورباع مثنى چونکه معدول ده اثنين نه معدول فرد معدولن ہوئی فرق کے اعتبار دے اصلی نو مثلا مانا دوا دوا ثلاث دا معدول ثلاثتون ثلاثتون ا معدول فرد معدولن ہوئی ا فرق کے اعتبار دے اصلی نو ثلاث مانا درې درې اربع مانا چلور چلور چې دا معدول اربعتون اربعون اربعون دا مراد چې دا مراد شو اوس په دې باندې سوال راځي ا دفع شو سائل سوال کوله هغه فن کې خو رب سبحانه وایي فن کې ہوتا سو نکاح من النساء زنانه وسره مسنا دوا وثلاثه درې وربع چلو دې خدا مطلب څه چې دا فن کې هو دا خلق چې دا ډېر خلق دا د نکاح کوي علی سبیل الجمع مسنا دوا سره دی کوي یعنی ټول خلق ته دوا سره نکاح کوي دا خو ناروا معنی ده وثلاث درې سره دی کوي وربع چلور سره دی کوي دا ټول خلق چې کفن کې خو جمع ده کنه مصداق ته جمع خو کثرت ده علی سبیل الاجتماع نبی خدا منا چې دا ټول خلق دی علی سبیل الاجتماع دوه خلق سره نکاح کوي یا دې درې سره کوي یا دې څلور سره کوي دا خو حرام معنی دا خو ناروا معنی ده جواب دا دی چې نه دا څه نه ده دا څه ده چې مثلا معدول له اثنين نه الثلاثه معدول له ثلاثتون اربع معدول له 40 او سیدا څه معنی ده تاسو دا ټول خلق نکاح کو زنانه سره دوا دوا درې درې ربع چلور چلور نو مثلا دوا دوا دا مفهوم کلی ده دوا دوا مفهوم کلی ده دا صادق ته په افراد او کثیره باندې دوا دوا خو هر چیرته دوا دوا ثلاث درې درې دا مفهوم کلی ده په معنا د جمع سره ده دا مفهوم کلی ده صادق ته په هر درو باندې دا ربع چلور چلور دا مفهوم کلی ده چلور چلور دا صادق ته په چلور افراد باندې
على سبیل الانتشار. نو ګوره مسنا کلی شدا دوا صرف دوا نه دی مراد، دوا نو دوا مفهومی کلی شد. هر دوا باندې صادقی صلات درې دا مفهومی کلی شد. هر درې باندې صادقی ربع مفهومی کلی شد. هر چلور باندې صادقی. نو جمع مقابل الجمع شوا چې کفن کې هو جمع ده، دا جمع شوا کلی شکنه. په هر دوه صادقیږي، په هر دریو صادقیږي، په هر چلور صادقیږي. ځکه دوا معنی ده، ا دوا خو پاره صادقیږي، ثلاث معنی ده، درې خو پاره صادقیږي، ربع معنی ده خو پاره صادقیږي. ډېر افراد دي. نو دا مانن جمع ده. ا جمع چې جمع سره مقابل شي فائدہ کې تقسیم د احاد په احادو. نو دا مراد نه ده چې ټول مان دوه خزو سره نکاح کوي یا د مان درې سره کوي یا د مان څلور سره کوي. نه دا اون جمع ده. جمع مقابل دي جمع قبل تقسیم د احاد په احاد. دلته احاد چوک دي دوا دا دوا یو احد ده، بل دوا بل احد، بل دوا بل احد، بل دوا بل احد. ثلاث درې یو درې یو احد، بل درې بل احد، بل درې بل احد. ربع چلور یو چلور یو احد، بل چلور بل احد، بل چلور بل احد. تقسیم د احاد په احاد راځي. ان یو سړی ته دوا رسی، یو سړی ته دوا رسی، بل ته دوا رسی، بل ته دوا رسی، بل ته دوا رسی. دا سی یو ته درې رسی، بل ته درې رسی، بل ته درې رسی. دا سی یو ته چلور رسی، بل ته چلور رسی، بل ته چلور رسی. جمع چې جمع مقابلی احاد قبل تقسیم د احاد. نو نکاح کې خو خلق دي، مونږ تاسو ټول پکې. البته مسنا کې ډېر افراد دي. دوا خو یو دوا نه دي کنه، هر دوا دي مفهومی کلی ده، مانن جمع ده. ثلاث هر درې دي مفهومی کلی ده. ربع جمع ده مفهومی کلی ده. چې جمع شو نو احاد به احاد سره مقابل کړي. نو یو سړی پارا دوا دا یو فرق، دا بل فرق. چار فرق پکې اخلي. ان دوا پکې اخلي شي. ثلاث درې په دې کې یو فرق اخلي شي. ربع چلور په دې کې یو فرق اخلي شي. دوا کولای شي، درې کولای شي، چلور کولای شي. دا شو. فن کې هم اتواب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سیک کلام چلے دلته لبیان العدد، لپاره د بیان د عدد. ان عدد الزوجات کلام خو دې پر وچره ده. وقد علم الاطلاق والاجازه بنفس السماع. النفسي اطلاق بنا اباحت، والاجازه اجازت. دا معلوم ده بنفس السماع چې تاسو غواره ده بلا تامل. فن کې هو چې فن کې هو دی واره بس تاسو انتراله چې نکاح ټیک ته بس. نو قد علم الاطلاق والاجازه بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الاطلاق. نو دا لفظ څه ده؟ فن کې هو دا ظاهر شو په حق اطلاق کې. اطلاق معنا جواز، نصا فی بیان العدد. ادا وچله دا بیان دی عدد پاره. وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. زادي باندې بس السلام علیکم. خیر